هغه کې مونږ کلاسیفیکیشن اف پروتین چې دی هغه شروع کړو. هغه کې تاسو تکیا دي مونږ لومبه ویلو فزیوکیمیکل کلاسیفیکیشن. فزیوکیمیکلی چې دی پروتین مونږ ډیوایډ کړو په درو ګروپونو کې، سمپل پروتین، کنجوګیټډ پروتین او ډرایو پروتین کې. بیا چې دی مونږ د دې هغه بل کلاسیفیکیشن ویلو on the level of organization. او نن چې دی مونږ د دې هغه چې کوم فنکشنل کلاسیفیکیشن چې پرون مونږ پکې یو 2 پوینټونه ویلو هغه به چې دی مونږ مخکې جاری ساتو. تاسو سره چې دی نو زه سکرین شیر structural protein چې دی د پورې مونږ را رسیدلو. تاسو ته یاد دي ما چې کله تاسو ته شروع کړو نو فنکشنل کلاسیفیکیشن کې چې دی نو مونږ دوه د پروتین فنکشنل کلاسیفیکیشن ویلو. یو چې دی کټالیټیک پروتین نو کټالیټیک پروتین چې دی دا هغه پروتین دی چې هغه یو ریاکشن تیزی او پکې استعمالیږي نه او کین بی یوز اگین اینڈ اگین. لکه د دې مثال چې دی هغه انزایم دی. انزایم څه شی دی؟ نو انزایم چې دی دا کټالیست دی. کټالیست هغه څه ته ویل کېږي چې هغه یو ریاکشن تیزی او پکې استعمالیږي نه او هغه چې دی نو مونږ دوباره بیا استعمالولی شو. نو لومبی چې دی مونږ کټالیټیک پروتین ویلو، بیا ورپسې ریګولیټري پروتین ویلو. ریګولیټري پروتین چې دی دا هغه پروتین دی چې هغه مختلف پروسیسز چې دی هغه ریګولیټ کوي. کوم پروسیس ریګولیټ کوي؟ لکه ما تاسو ته مخکې ویلو چې انسولین چې دی نو دا انسولین چې دی نو هغه یو داسې پروتین دی، هارمون دی یا هارمون دی خو جوړ د پروتین نه دی. نو هغه چې دی زموږ په بدن کې دننه چې دی ګلوکوز لیول چې دی هغه کمی. نو دا یو پروسس کنټرول کول شو. ګلوکاګان چې دی دا اوس یو داسې هارمون دی چې هغه زموږ بدن کې دننه د ګلوکوز لیول چې دی هغه زیاتوي. نو دا مختلف پروسسز چې کنټرول کوي دا چې ته مونږ څه وایو؟ دا چې مونږ وایو ریګولیټري پروتین. نو دا دوه ویلو او بیا ما تاسو خبره کړې چې ډیټیل کې به مونږ وایو. نن چې دی نو مونږ د فنکشنل کلاسیفیکیشن به ډیټیل کې ختمو. بیا چې دی ورپسې دی سټرکچرل پروتین. نو سټرکچرل پروتین چې دی څنګه چې د نوم نه ظاهره ده چې دا زموږ بدن کې امپورټنٹ سټرکچر یې جوړوي. نو these proteins are responsible to give stability to the body. دا چې دی بدن ته سوي مونږ ورته وایو چې هغه بیلنس ورته ورکوي. حصې پکې جوړوي، لکه کمې حصې پکې جوړوي. لکه اوس ګوره ایجي فار ایگزامپل کیراټین چې دی دا کیراټین دا یو پروتین دی. دا زمونږ تاسو ته ما مخکې ویلو چې دا زمونږ په نوکانو کې، په ویښتو کې، په هیر کې، په نیل کې، په هوفس کې د ځناورانو دغه شان بارسنګه دا ښکران شو. د غواګانو میخو د ښکرانو کې چې دی میجر پروتین کم یو دی؟ کیراټین پروتین دی. دا پروتین چې دی نو دا سټرکچر جوړوي. کولیجن چې دی نو دا موږ بدن کې موجود دی، دا کنیکټیو ټیشو کې موجود دی. غوښه کې چې دی نو دا ټول نه ابنډنټ مقدار کې موجود دی، د ټولو نه زیات. او دا پروتین چې دی نو دا څه کار کوي؟ دا چې دی نو د بدن امپورټنٹ سټرکچر جوړوي، لکه غوښه جوړوي. الاستین چې دی دا زموږ په ارټریز کې رګونه جوړولو کې دا مدد ورکوي. نو سټرکچرل پروتین چې دی تاسو به پوه شوي یئ چې دا هغه پروتین دی چې دا زموږ په بدن کې دننه امپورټنٹ سټرکچر یې جوړوي یا زموږ د بدن سټرکچر یې جوړوي. داسې مونږ ویلی شو لکه کیراټین نوکان جوړوي، ویښته جوړوي. کولیجن چې دی دا کنیکټیو ټیشو جوړوي. الاستین چې دی دا رګونه چې دی د دې نه جوړي. نو دا امپورټنٹ سټرکچرز جوړوي. بیا ورپسې چې دی ترانسپورټ پروتین دی. نو بیا تاسو پوه کوم بیا به ریډ کړو. ترانسپورټ پروتین چې دی دا هغه پروتین دی چې هغه زموږ بدن کې مختلف څیزونه د یو ځای نه بل ځای ته وړي. ترانسپورټ پروتین چې دی دا هغه پروتین دی چې هغه زموږ بدن کې مختلف سبسټانسز ته یو پارټ نه بل پارټ ته وړي. کم مختلف څیزونه چې دی هغه د یو ځای نه بل ځای ته وړي. نو هغې کې زه تاسو ته مثال درکړم لکه اکسیجن چې دی نو اوس ګوره مونږ دننه کوو. سا چې مونږ الو اکسیجن دننه شي بدن ته، نو دا چې دی د هوا په پیپ کې را رواني او دا راورسي لنګ ته. لنګ نه چې دی نو دا د وینې په مدد سره چې دی هر حصې ته ورسي. نو اوس دا څوک وړي؟ دا په دې وینه کې دننه یو پروتین وي، هغې نوم دی هیموګلوبین. هیموګلوبین چې دی نو دا د اکسیجن یو ځای شي ورسره او دا اکسیجن چې دی نو دا
هر حصې ته ورسي، د هر سیل ته ورسي یا هر حصې ته ورسي یو خبره ده. هلته کې چې دی نو د اکسیجن مات شي، بیل شي تنه د دې هیموګلوبین نه د اکسیجن چې دی دا بیل شي. چې دا کله بیل شي نو هلته کې چې دی د اکسیجن فوډ بریک کړي او د هغې نه انرژي پیدا کړي. د هغې دوران چې دی کاربن ډای اکساید پیدا شي او هغه کاربن ډای اکساید مونږه واپس وباسو. اوس ترانسپورت پروټین څه شی دی؟ نو دا چونکې بدن کې د یو حصې نه بل حصې ته مختلف څیزونه وړي راوړي. لکه هیموګلوبین چې دی اوس دا یو پروټین دی، دا چې دی نو زموږ بدن کې هر یو حصې ته اکسیجن رسوي. نو دا هیموګلوبین چې دی نو دا اوس ترانسپورت پروټین شو. دغه شان دی مایوګلوبین چې دی دا پروټین دی. د دې نه علاوه په نور ځناورانو کې او په نور چې کوم انورټیبریټ انیملز دي هغې کې هم مختلف چې دی، ضروري نه چې هیموګلوبین لکه مونږ کې چې دی نو میجر کیریئر پروټین چې دی هغه هیموګلوبین دی. مایوګلوبین د دې نه علاوه دی، د دې نه علاوه یو بل دی هیموساینین، هغه چې دی هم ترانسپورټیشن کوي د مختلف څیزونو. خو لکه ترانسپورت پروټین وایي دې ته چې هغه بدن کې د مختلف څیزونو سبسټانسز چې دی د یو حصې نه بل حصې ته وړل کوي. بیا دی ورپسې کنټریکټایل پروټین. These protein help in contraction and relaxation in muscle. دا پروټین هغه دی چې هغه زمونږ د مسلز بندېدل او کولاوېدل کوي. لکه مونږ چې دا مټه را بنده کړو دا کنټریکټ شو برنه او لاندې نه چې دی نو دا ریلیکس شو. اوس چې کله دا مټه مونږ داسې کولاو کړو نو برنه کنټریکټ شو خو لاندې نه ریلیکس شو. لکه کنټریکشن مین بندېدل او ریلیکسیشن مین کولاوېدل. دا مټه دا بندېدل او کولاوېدل چې دا خپه چې مونږ راغونډه کو او کولاو کو نو دا کنټریکشن او ریلیکسیشن دی. نو دې لپاره چې دې کې پروټین لګېدلی د دې کنټریکشن او ریلیکسیشن لپاره هغه پروټین ته موږ څه وایو؟ اکټین او مایوسین. نو دا هغه پروټین دی چې هغه څه کوي؟ د مسلز بندېدل او کولاوېدل کوي. داسې پروټین ته څه ویل کېږي؟ کنټریکټایل پروټین. بل ورپسې دی سټوریج پروټین. ټیوبولین یو پروټین دی، دا ذکر پکې ما ونه کړو، هغه هم چې دی نو کنټریکشن او ریلیکسیشن کې استعمالیږي. سټوریج پروټین چې دی دا هغه پروټین دی چې هغه مونږه د خوراک د پاره دی، د سټوریج د پاره چې دی مونږه بدن کې ساتو. چې کله بدن ته د انرژي ضرورت نو بس دا ذخیره والا پروټین چې دی نو دا استعمالیږي او مونږ ته د هغې نه انرژي حاصلیږي. لکه والبومین چې دی نو دا پروټین دی، بس دا بدن کې سټوري. چې کله بدن ته د پروټین کمی راځي نو بس دا خاصم سټور شوی نو دا هغه ماتیږي او د هغې نه انرژي خارجیږي. داسې پروټینو ته موږ څه وایو؟ سټوریج پروټین. Respiratory protein. Respiratory protein, these protein help in oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation څه شی دی؟ نو دا هغه طریقه ده چې په هغې کې چې دی خوراک چې دی بروکن کېږي، ماتېږي او د هغې نه انرژي پیدا کېږي او هغه انرژي چې دی نو بیا په اي ټي پي کې سټور کېږي. اوس چې کله موږ ته د انرژي ضرورت راځي نو بیا هغه اي ټي پي نه چې کوم د انرژي پکې سټور شوي هم هغه اي ټي پي بیا ماتېږي او هغه انرژي باندې چې دی موږ مختلف کارونه کوو، لکه رننګ شو، واکینګ شو، دا ټول کارونه پې موږ کوو. نو ریسپایریټري پروټین چې دی دا هغه پروټین دی چې هغه موږ څه کې استعمالو؟ اکسیډیټیو فاسفورایلیشن کې، د فوډ بروکینګ کې یا په ریسپایریشن کې استعمالو. ریسپایریشن څه شی دی؟ د خوراک ماتېدل او د هغې نه انرژي پیدا کېدل، دې ته ریسپایریشن وایي په سمپل الفاظ کې. لکه د دې مثال دی سایټوکروم کمپلیکس، دا هغه پروټین دی چې هغه انرژي پیدا کېدو کې مدد ورکوي. بیا ورپسې دی بلډ کلټینګ پروټین. نو نوم نه ظاهره ده بلډ کلټینګ مین جماول، منخلیدل. نو دا هغه پروټین دی چې هغه په وینو جماولو کې مدد ورکوي. دیس پروټین هیلپ ان بلډ کلټینګ. دا پروټین څه کار کوي؟ دا په وینو جماولو کې مدد ورکوي. داسې پروټین ته موږ بلډ کلټینګ پروټین، مثلا فایبرینوجن. فایبرینوجن څه شی دی؟ دا یو پروټین دی، دا زموږ په تاسو ویلی دي چې سیلز چې بدن کې هغه درې قسمه ریډ بلډ سیلز، وایټ بلډ سیلز او پلیټلیټس. اوس دا پلیټلیټس چې دی په دې کې دننه یو پروټین دی، هغې ته وایي فایبرینوجن او دا چې دی وینه ودري. اوس فایبرینوجن چې دی دا کچرې کمی بدن کې نو بیا انټرا مطلب ویدن د باډي چې دی نو بلیډینګ کېږي او مختلف خطرناک بیماریانې راځي. څه حالت داسې وي چې کله نه کله چې دی جنیټک موږ ورته څه وایو، یعنی د والدینو نه چې بچو ته کومه بیماري را منتقل کېږي، هیریډیټري ډیزیز چې ورته موږ وایو، هغې کې بس قدرتي چې دی نو هغه کسانو کې فایبرینوجن نی.
نو چې هغه کسانو کې فایبرینوجن ني او داسې کسانو ته لغونته زخم ولګېدو نو دای که فایبرینوجن وینه نو د دې وینه به جماویږي نه نو دای ته لغونته زخم ولګي نو د دې هغه وینه چې د هغه رواني ک بیا د پټي هم کوي خو وینه چې د پاغي باندې پاسانه نو دريږي د پورې چې درته مې پورې دته فایبرینوجن نه دی ور انفیوز شوی نه دی لګېدلې نو دته په فایبرینوجن چې دی لګي یا به وینه خېږي هله بچ دی نو د وینه ودرېږي داسې بیماری ته مونږ هیموفیلیا او دا جنټیک بیماری ده لکه مونږ تاسو عزت تاسو اگزامپل درکم دا چې کوم انګلند چې کوم رویل فیملی ده نو دې کې دا بیماری چې د اوس دا نسل در نسل روانه ده نو هغه به هر دغه دا جنټیک بیماری ده او عام طور باندې کچري زمونږ وینه چې د 3 نواله 5 منټ پورې چې د دې بلیډینګ ټایمي کدي دیم پورې چې زمونږ وینه ونه درې ده It means چې مونږ کې د بلډ سنسه بیماری موجود ده دا زموږ نارمل کلټینګ ټایم دی 3 to 5 منټ یعنی عام طور باندې مونږ ته پکار مونږ بدن ته پکار دی چې زخم ولګي نو د دریو نه تر 15 منټو پورې د وینې درېدل ضروری دي خالي بیماری نوم دی هیموفیلیا دا بیماری تاسو تاسو کو نو هغه بیماری ته چې د مونږه هیموفیلیا بیماری وو چې په هغه کې بس زخم ولګي او وینه رواني دې پورې چې پیشنټ ډای شي جنټیک بیماری د دې ته هیموفیلیا وي ټیک شو او بلډ پروتین چې دا وینه ودرې د فایبرینوجن د وجه فایبرینوجن وینه ودرې کو فایبرینوجن نی وینه رواني لکه زه تاسو اگزامپل درکم کې چې شریف چې دا غ پلیټلیټس کمپیوټ کنه نو پلیټلیټس کمېدو څه مطلب وو پلیټلیټس کمېدو مطلب دا دی چې دا پلیټلیټس چې کم شنو ورکې دا فایبرینوجن کم شو چې دا کم شنو د وینه جماوېده بنه نو د په بدن کې دن بلیډینګ شروع شو نو دې سره داسې کمپلیکیشن راځي دا چې دا بلډ کلټینګ فیکټرز پروتین بیا ورپسې د ډیفنسیو پروتین چې دی these protein are responsible for immunity of the body against germs دا خو نوم نه ظاهر ده دا هغه پروتین دی چې کوم مونږه دا تاسو کوېسچن کو چې دا کوم بیماری و دا بیماری چې کوم کې وینه نه ودرېږي کنه نو هغه ته هیموفیلیا بیماری وي دا جنټیک بیماری هم چې یعنی هغه بیماری کې وینه نه ودرېږي او دا هر چاته ني دا د والدینو نه بچو ته منتقل کیږي بیا ورپسې د ډیفنسیو پروتین دی نو ډیفنسیو پروتین چې دی هغه پروتین دی چې کوم امیونټي ده د بیماریانو خلاف کم طاقت ته د غیر لپاره دا ریسپانسیبل دي یعنی دا مونږ د بیماریانو نه بچ کی بکټیریا نه بچ کی هغه پروتین ته مونږ ډیفنسیو پروتین وایو امیون پروتین وته هم وایي دا چې کوم مونږ بکټیریا جرمز وغیرہ نه بچ کی فار ایگزامپل انټي باډي چې دی د ایگزامپل له د انټي باډي چې د باندې شارټ راځي نو نیکسټ پیج باندې چې د انټي باډي لګ ایکسپلین کړم دی چې دا پروتین چې دی نو دا څه شی دی انټي باډي څه شی دی او انټي باډي ضروري دی ځکه چې کله مونږ باندې کم سیز حمله کوي په بدن باندې لکه کاغه بکټیریا وي کاغه وایرس وي که فنجای وي که څه الرجي والے سيزونه یا نور څه کیمیکلز وغیرہ یي هغه ته مونږ څه وایو هغه ته مونږ انټيجنز وایو اوس بدن چې دی هغه خلاف څه کوي بدن دغه خلاف ریاکشن کوي بدن چې دی هغه خلاف ریاکشن کوي هغه ته څنګه ریاکشن کوي هغه ته چې دی نو انټي باډي په شکل کې چې دی نو ریاکشن کوي لکه بیا بدن کوشش کوي په خپل باندې چې دا کم انټيجن راغلی هغه مړ کی اوس کني شي کول نو بیا چې دی هم خاصه میډیسن وغیرہ مونږ چې دی هغه ور اچو بدن ته نو رومبانه ډیفنس چې کوم هغه خسکن کوي بیا چې وردن نشو بیا ور سره دا دبليو بي سي او دا چې دی نو مختلف سيزونه چې دی نو دا په حمله کوي او دا چې دی نو هغه مړ کوي انټيجن څه شی دی نیکسټ پیج طرف ته تاسو سره سکرین شیر کما خالي ماته چې کوم سیس بدن باندې کوي هغه ته نو انټيجن ویل کیږي دا غي خلاف کوم ریسپانس کیږي هغه ته انټي باډي ویل کیږي انټي باډي چې دی ایچ انټي باډي مالیکول هیز ا وای شیپ هر انټي باډي چې دی دا غي شیپ څنګه دی شکل ته تاسو لاندې وګورئ د دې شیپ چې دا وای شیپ دی it has 3 segments the 3 see each antibody molecule have
خلا درې سیزه تاسو ته ایکسپلین کوم. لومبه د دې را چینونو طرف ته راشو. د هر انټي باډي چې د دې دوه چینې غټ ټو لایټ چین سو ټوټل کوم حساب کو نو څلور چینې ډبل حساب کو کنه ټو لایټ چین او ټو هیوی چین. نو د هر انټي باډي تاسو بیا داسې وایي چې څلور حساب کوي دوه لایټ چین او دوه هیوی چین. The light and heavy chain, the heavy chain and light chain are held together by disulfide bond. دا دوه heavy او دا دوه light chain چې دي دا یو بل سره سلفر ګروپ په ذریعه چې دی کنیکټ شوي. خو اوس تاسو ګورئ دې ډایګرام نه به چې دی تاسو ځان پوهوئ. تاسو ته زه ایکسپلین کوم دا لږ. تاسو لومبی خو دې شیپ ته وګورئ د دې انټي باډي د دې شیپ وای شیپ دی. اوس که چېرې تاسو دې ته وګورئ د دې حصې درې دي. یو چې دا وای دا دوه خپې چې اوچتې دي دا او یو دا لاندې دا درې حصې شوې. بیا راشئ د چینونو طرف ته. نو د چینونو طرف ته که تاسو خیال وکئ نو یو طرف ته هم لیکلي لایټ چین او بل طرف ته هم لیکلي لایټ چین. نو دا هغه لایټ چینز دي. بیا هیوي چین طرف ته راشئ نو که چېرې تاسو خیال وکئ لاندې طرف ته دا چې کوم وای دی او دا لاندې لاین غوندې چې راغلی نو دې لیفټ طرف ته هم هیوي چین لیکلی او د بل سایډ ته چې دی نو هم هیوي چین لیکلی. نو ګوره هر انټي باډي چې دی د دې دوه لایټ چیني او دوه چې دی هیوي چیني او دا لایټ او هیوي چین چې دی دا یو بل سره د سلفاید بریجز په ذریعه کنیکټ دي. دا په منځ کې دا دانې چې تاسو ته ښکاري تاسو زوم کوم دا دانې چې دی دا هغه سلفاید بریجز دي. بریجز څه ته وایي؟ پل ته وایي. پل څه کار کوي؟ پل چې دی نو دا د سیند دواړه سایډونه یو بل سره کنیکټ کوي. نو دا ډای سلفاید بریجز چې دي دا د لایټ او هیوي چین چې دي دا یو بل سره کنیکټ کوي. د انټي باډي دا لایټ او هیوي چین چې دي او هر انټي باډي چې دی په هغې کې دوه ریجني یو کانسټنټ ریجني او یو ویریبل ریجني. دا کانسټنټ او ویریبل ریجن چې دی دا په هر انټي باډي باندې موجود دي. یو خاص سایټ یې په بل هغې ته وایي انټیجن بایندینګ سایټ. دا بره که تاسو خیال وکئ نو هلته بره لیکلی دی ګوره بالکل زه لږ زوم کوم تاسو ته باندې لیکلي انټیجن بایندینګ سایټ. نو دا هغه ځای دی چې هغه په دغه ځای باندې بکټیریا شو وایرس شو فنجای شو یا نور څه کیمیکل وغیره شو په دې ځای باندې دا انخلي او انټي باډي بیا هغه څیز ختموي. نو دا چې دی نو دا څه شو دا موږ سره شو انټي باډي. اوس که تاسو څوک وایي چې یاره دا فنکشنل کلاسیفیکیشن څه شی دی نو ګوره دا کوېسچن نه دی. دې کوېسچن کې دوه عنصر موجود دي. که تا ته څوک وایي چې پروټین څه کار کوي نو ته به ورته هم دغه جواب ورکولی شي چې یاره دا مونږ د کیټالیټک پروټین په تور استعمالولی شو ریاکشن تیزوي مختلف پروسیسز راته ریګولیټ کوي دغه شان دی سټرکچر یې راته جوړوي لکه کیراټین شو دغه شان دی سټوریج راته کوي دغه شان دی ټرانسپورټ کوي د مختلف سیزونو د اکسیجن ټرانسپورټ کوي ډیفنس کې استعمالو د مسلز کولاویدل او بندېدل کوي لکه اکټین او مایوسین شو او دغه شان دی ریسپایریشن کې کار کوي لکه سایټوکروم کمپلیکس شو. نو دا ټول اگزامپل چې دا ټول څه شو دا فنکشن هم شو دا پروټین فنکشن هم شو او د پروټین فنکشنل کلاسیفیکیشن هم شو. نو دا به تاسو بالکل نه هېروئ ځکه چې پیپر کې ګورئ ضروري نه ده چې تاسو ته داسې راشي چې وټ از د کلاسیفیکیشن اف پروټین. سمپل کوېسچن چې دی داسې چرم نه راځي پیپر کې دی به تنه سپاټ راوچتوي لکه تا ته به کلاسیفای پروټین فزیوکیمیکلی که بیا تاسو سمپل او د سمپل پروټین او conjugated protein or derived protein دا به لیکي. دغه شان تاسو ته وایي چې write the classification of protein on functional basis. نو دا functional مونږ اوس ووي دا catalytic مو وي regulatory دا structural دغه شان دی دا contractile شو transport دا اوس ټول چې مونږ ووي دا ټول functional classification تر انباډي پورې. نو دا به تاسو پوره لیکئ بیا ورپسې next چې کوم دی هغه دی structural classification. د سټرکچر په بنیاد باندې چې دی نو پروټین په دوه ګروپونو کې تقسیم شوی دی. یو ته موږ وایو فیبرس پروټین او بل ته موږ وایو ګلوبیولر پروټین. نو راځو فیبرس پروټین طرف ته. what is fibrous protein? These protein are thread like in structure. دا پروټین چې دی دا لومبی تاسو ځان پوهیو ما تاسو ځان سره دا نوٹ کوئ بیا ریډینګ کوو نو په ویلو کې به اسان وي. فیبرس پروټین چې دی دا د تار په شان دی کلکي نیغ پروټیني او په اوبو کې چې دی نو په اسانه باندې نه حل کېږي. انزایم ریاکشن ته چې دی نو دا هم ډېر زیات رزسټنټ شو کوي یعنې انزایم پرې هم ډېر اثر نه کوي. پروټین ډېر کنیکټ
دا په غوښه کې موجود دي. الاستین دا چې دی نو دا په موږ آرټریز کې موجود دي او کیراټین چې دی دا په هیر کې په نیل کې او د نورو ځناورانو په هوفز کې موجود دي، په ښکرانو کې موجود دي. نو دا چې دی دا څه شو؟ دا زموږ شو فیبرس پروټین. نیکسټ چې دی هغه دی ورپسې ګلوبیولر پروټین. ګلوبیولر پروټین چې دی نو دا هغه پروټین دی، تاسو سره زه سکرین چې دی شیر کوم. سوري دا یو منټ. Globular protein are somewhat rounded in shape. دا هغه پروټین دی چې د دې شیپ چې دی نو هغه لږ راونډډ وي. که تاسو خیال کړئ نو دا فیبرس پروټین چې دی نو د دې شیپ سټریټ و. ګلوبولر پروټین چې دی نوم نه ظاهر دی دا به لږ ګلوب لایک وي. ګلوب مین ورلډ، دنیا څنګه راونډډ غوندي که نه، نو دغه شان د ګلوبولر پروټین هم چې دی نو راونډډ غوندي. بل کیراټین چې دی یا دا کولیجن و یا دا بل الاستین پروټین و یا دا ټول چې موږ دا فیبرس پروټین چې کوم وي دا که تاسو خیال وکړو دا ټول واټر کې انسالوبل او دا ګلوبولر پروټین چې دی نو دا په اوبو کې سالوبل، اوبو کې حل کیږي. هیموګلوبین چې دی دا اوس ګلوبولر پروټین دی. زیاتره انزایم چې دی دا ټول ګلوبولر پروټین کې راځي. نو دا چې دی نو زموږ سټرکچرل کلاسیفیکیشن دی باندې شارټ راځي ځان ته. سټرکچر چې دی نو پروټین موږ په څو ګروپونو کې تقسیم کړي؟ په دوو کې، فیبرس پروټین او ګلوبولر پروټین. فیبرس چې دی دا نیوي اوبو کې نه حل کیږي او الاستین او کیراټین او کولیجن د دې اگزامپل دي. او ګلوبولر پروټین چې دی دا راونډډ ان شیپ او soluble is either په water کې لکه hemoglobin and most of the enzymes. بیا ورپسې راځو classification of protein on their level of organization. یعنی پروټین جوړ شوي څنګه دي، د څنګه په کومه طریقه باندې پکې امینو اسید لګېدلي او پکې بانډونه کم دي. د دې مطلب دی level of organization. د دې په بنیاد باندې چې دی نو پروټین مونږ تقسیم کړي دي په څلورو حصو کې، په څلورو ګروپونو کې. په هغې کې لومبنی ګروپ چې دی هغه دی پرایمري سټرکچر. پرایمري سټرکچر څه ته وایي؟ It is the linear sequence of amino acid linked together within the peptide bond. په پپټاید بانډ کې یا په پروټین کې دننه چې کوم امینو اسید نیغ لګېدلي نو هغې ته موږ پرایمري سټرکچر وایو. تاسو ته زه دوباره ریپیټ کوم، تاسو ته ګوره پته ده چې پروټین جوړ د څه نه وي؟ د امینو اسید نه. امینو اسید چې دی دا یو بل سره لګي او د دې په منځ کې کوم بانډ وي؟ پپټاید بانډ وي. اوس که چېرې دا امینو اسید چې دی دا یو بل سره نیغ لګېدلي په لینیر سیکوینس کې لګېدلي نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو پرایمري سټرکچر. دا پرایمري سټرکچر چې دی دا به فکس وي او دا به چینج کې نه. که چېرې دې کې یو امینو اسید ته لرې کو او د هغې په ځای ته بل امینو اسید ولګولو نو ډینجرس سچویشن به جوړېږي او خطرناک بیماري به راځي. لکه زه تاسو ته ووایم یو امینو اسید چې کله چینج شي په پروټین کې نو هغه چې دی یو بیماري راولي. لکه ګلوټمیک اسید اوس یو امینو اسید دی چې د هغې په ځای موږ ویلین یو بل امینو اسید ولګو نو یو امینو اسید موږ چینج کړو، ګوره سیکل سیل انیمیا بیماري ته نه جوړېږي. دا کومه بیماري ده؟ نو دا هغه بیماري ده چې په هغې کې زموږ دا ریډ بلډ سیل چې دي د دې دا شیپ چې دی نو هغه ډسټارټډ شي، کوږ شیپ شي. نو بس وینه چې دی بدن نه جوړي او د وینې کمیت چې دی دا پکې د آر بي سي کمیت چې دی نو هغه پکې راځي. د ریډ بلډ سیلز کمی یا د وینې کمی تقریبا یو شی نو دا بیماري راځي. البته دې سره زه تاسو ته یو انټرسټینګ فیکټس دا وایم چې افریقن چې کوم دي که نه دا چې کوم ملیریا کېږي بیماري مونږ ته په دې کې هم زمونږ د دې آر بي سي شیپ چې دی ډسټروی کېږي تقریبا. خو د افریقن پیپل چې دی ته د ملیریا ډېره زیاته نه کېږي. د هغې وجه دا چې د دې د آر بي سي دا شیپ چې دی نو الریډي ډسټارټډ دی. نو پرایمري څه شی دی؟ پرایمري سټرکچر چې دی دا موږ ته د امینو اسید سیکوینس ښیي په پروټین کې دننه او د پرایمري سټرکچر مطابق د امینو اسید سیکوینس چې دی هغه به نیغي. It remain fixed throughout the life. دا به فکس وي. It must be noted that amino acid are fixed in its own position. دا خبره چې دی دا به یاد ساتو چې د امینو اسید پوزیشن چې دی هغه په پروټین کې دننه فکس، هغه ځای به بالکل نه بدلوي امینو اسید. Any change in amino acid Any slight change in any amino acid will
alter the structure and function of protein and will lead to different genetic disorder. کلک غونته امینو اسید چې دی هغه مونږ د یو ځای نه راواغستو بل ځای مکې خودو نو د دې هغه نیغ چې کوم ترتیب دی نو هغه به ګډوډ شي نو جنیټک ډیسارډر به جوړیږي لکه سیکل سیل انیمیا به جوړیږي دغه شان نورې بیماریان هم جوړېدای شي سیکل سیل انیمیا چې دی دا هغه بیماری ده چې په هغې کې چې دی امینو اسید هغه چې دی نو د هغې صرف یو امینو اسید چې دی ګلوټمیک اسید په ځای ویلین امینو اسید ولګي او د هغې هغه چین ګډوډ شي او د آر بي سي شیپ چې دی هغه ډسټروی شي سیکل شیپ شي بیمار شي خجی بیا ورپسې د سیکنډري سټرکچر the folding or the coiling of polypeptide chain is termed as secondary structure چې کله دا polypeptide chain یا د coiled شي تاو شي نو هغه ته موږ سیکنډري سټرکچر وو دوه قسمه سیکنډري سټرکچر دي یو ته الفا هیلکس وي او بل ته بیټا شیټس وي نو الفا هیلکس چې دی دا polypeptide chain چې کله وی خو نه خو چې کله راتاو شي نو هغې ته الفا هیلکس ویل کېږي او دا چې ښه راتاو شي داسې څنګه د اوبو پیپ چې راتاو شي دا تقریبا الفا هیلکس دی نو که تاسو خیال وکړئ یا مینځ کې ځای وي که نه د هغې پیپ نو هغه ځای چې دی د هغه ځای کور کولو لپاره دی کې هایدروجن بانډ موجود دي نو هایدروجن بانډ چې دی نو هغه کویل چې کوم دی چین هغه یو بل ساتي No, it is rod-like structure. The alpha helix چې دی دا rod-like وي with peptide chain tightly coiled چې پای کې دا چینونه چې دی امینو اسید والا چین چې دی هغه راتاو شوي. It is stabilized by hydrogen bond. او دا چین چې راتاو شوي نو په منځ کې هایدروجن بانډ دي او دی دا چین چې دی نو په خپل ځای باندې نیولي. ښه جي دا شو الفا هیلکس. الفا هیلکس سمپلی تاسو یاد ساتئ چې کله امینو اسید چین چې یا polypeptide chain چې دی دا چې کله تاو شي بس دې ته الفا هیلکس وي. Beta sheet, these are made from beta strands. Each strand have 7 to 8 amino acid. Beta sheet can stabilize through hydrogen bonds. دا چې کله د الفا هیلکس چې دی دا رائټ ټرن موږ څنګه ګاډی چلو نو موږ وکړو چې رائټ ټرن واله د الفا هیلکس چې دی دا رائټ ټرن دی او دا بیټا شیټ چې دی دا لیفت ټرن دی په هر ټرن کې تقریبا د اووه نه والې اته امینو اسید او هر یو ټرن چې دی د دوه ټرن په منځ کې کم یو بانډ دي هایدروجن بانډ ای بلکې هم هایدروجن بانډ دي خو صرف په ټرنینګ کې فرق دی صحیح ده نو دا دواړه چې دی دا څه شو دا شو سیکنډري سټرکچر بیا ورپسې دی ترشري سټرکچر the three-dimensional folded and biologically active conformation of a protein is termed as tertiary structure. Common forces involved in tertiary structure are as follow या are below hydrogen bond disulfide bond नور बान्डونه هم دي پکې هغه بل پیج باندې بوایو خو د tertiary structure څه ته ویل کېږي دا د پروټین د ټولو نه اکټیو سټرکچر دی او دا چې کله دا پرایمري او سیکنډري چې دی دا د یو بل نه تاو راتاو شي نو د هغې نه جوړیږي پرایمري سټرکچر او سیکنډري سټرکچر ښه د دې په منځ کې بیا کم بانډونه چې هغه د په خپل ځای باندې ساتي نو هایدروجن بانډ چې دی دا ډایسلفاید بانډ دي د نه علاوه تاسو سره زه سکرین شیر کوم سالټ بریجز دي پکې هایدروفوبیک انټریکشنز دي نو دا ټول څه دي دا ټول دي بانډونه دا بانډونه چې دی دا ټول چې کوم دا چینونه تاو شوي په دې ترشري سټرکچر کې نو دا یې په خپل ځای باندې ساتي بیا ورپسې دی کوارټرنري سټرکچر نو کوارټرنري سټرکچر چې دی د دې in this case we have more than one polypeptide or subunits they can interact with one another through non-covalent interactions if the subunits are identical it is homogeneous quaternary structure but if there are dissimilarities it is called heterogeneous quaternary structure quaternary structure نوم به تاسو په سمپل الفاظ کې پوي کما چې کله دا پرایمري سیکنډري ترشري سټرکچر چې کله دا موږ راوالو او دا ټول چې د یو بل نه ښه تاو راتاو کړو نو ښه یو کمپلیکیټډ او ګران سټرکچر به جوړیږي هغې ګران سټرکچر ته موږ کوارټرنري سټرکچر وایو چې دا درې واړه سټرکچر یې موږ تاو راتاو کړو ښه اوس که چېرې دا سټرکچر یې موږ یو بل نه تاو راتاو کړو که چېرې دا د یو شان د پولیپپټاید چین نه جوړي نو هغې ته به موږ څه وایو
هوموجینیس کوارټرنري سټرکچر او کچري فرقونه پکې لکه یو پولیپپټاید چین او مختلف پولیپپټاید چین پکې یو ځای نو هغه ته به هیټروجینیس کوارټرنري سټرکچر وایو که یو شان یونټ نو هوموجینیس کوارټرنري او که مختلف یونټ نه جوړ نو هیټروجینیس کوارټرنري سټرکچرز د دې مثال چې دی هغه د انسولین اوس انسولین چې دی نو ګوره دا دوه چین نه جوړ دی د A چین او د B چین نه هغه چې دی نو دا کوارټرنري سټرکچر لري هیموګلوبین چې دی د دې څلور چین دي دو الفا چین او دو بیٹا چین هر دو الفا چین ته چې نه موږ ډایمر وو او د دو بیٹا چې دی تم ډایمر وایو نو دې کې دوه ډایمرز دي تاسو سره زه د هیموګلوبین چې دی دا ډایګرام چې دی نو هغه شیر کما هیموګلوبین چې دی هغه چې دی نو هغه چې دی شیر کوم د تاسو سره سکرین دا چې دی نو هیموګلوبین شکل دی که چېرې تاسو خیال وکړئ نو هیموګلوبین چې دی ما تاسو ته دا د څلورو یونټو نه جوړ نو دوه الفا او دوه بیټا نو دا لاندې چې کوم ډایګرام دی الفا 1 او الفا 2 دا چې دی دا هیموګلوبین دی او دا بره چې کوم ورکړی دی بیټا 1 بیټا 2 دا هم چې دی هیموګلوبین دی نو دا ګوره دوه الفا او دوه بیټا نه جوړ دی او په منځ کې که تاسو خیال وکړئ دا هیم ګروپ دی دا آیرن ګروپ دی او دا سیز د ما تاسو ته چې هیموګلوبین چې دی نو دا د هیم سره اکسیجن یو ځای کیږي او د بدن هر حصې ته چې بیټا دی د الفا 1 او الفا 2 چې دی نو دا لاندینی دوه چین دي نو دا چې دی دا هیموګلوبین شو دې نه علاوه چې یو بل هم زه تاسو سره ډایګرام شیر کوم د انسولین ډایګرام چې دی هغه زه تاسو سره شیر کوم دا چې د انسولین دی انسولین چې دی دا ما تاسو ته دا دوه چینونه جوړ دی نو ګوره دا دوه کلرز دي کنه دا پکې امینو اسید ګوره لګېدلي دي دا ګوره د تسبو په شان دی دا یو کلر والا او دا بل چې دی دا بل کلر والا دي دا لاندې چې دی ورکړي دي A چین او B چین نو دا دوه چین اوس دا څنګه یو بل نه تاو شوي راتاو شوي دي کنه نو چې دا چینونه یو بل نه داسې تاو راتاو شي نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو کوارټرنري سټرکچر او دغه شان هیموګلوبین ما تاسو ته ووي نو هغې کې هم چې دی دغه شان دی سټرکچر یو بس نن پورې چې دی دغه کافي و نن پورې چې دی دغه کافي و انشاءالله نور چې دی نو موږ به سبا چې دی که خیري دا چپټر ختم که خیري تاسو څه کوېسچن وي وټساپ ګروپ کې هم تپوس کولی شئ دلته هم تپوس